الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محبوب رب العالمین. ډیرو قدرمندو عزتمندو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو عاشقانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم حاضرینو، ربیع الاول شریف اسلامی دریم میاشت هغه ډېره په جوش او په خروش او په مینه او په محبت او په میلادونو باندې روانه ده. الحمدلله الہ العالمین دا د ټولو امتیانو حضور مبارک سره محبینو عاشقانو دا مینا او دا محبت او دا پروګرامونه حضور مبارک سره اظهار په خپل دربار عظیم کې قبول او منظور کا. یقیني دا ډیره د خوشحالۍ خبرې چې کله میاشت ربیع الاول شریف غراشي او دا هغه آمد وی، الحمدللہ د حضور علیہ الصلوۃ والسلام امتیان عاشقان د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره د مینې او د محبت اظهار د پاره په مختلفو ځایونو کې جلوسونه وی، میلادونه وی، چراغاوی په نیت د محبت باندې دا امت کی دا سیز او دا ذکر او فکر او محبت د مصطفی علیہ السلام دا ډیره لویه خبره ده. الحمدللہ امدغی عاشقان مصطفی صلی الله علیه وسلم د وجنا خلق ته پته ولګي چې دا میاشت دا څه داسې خاص میاشت او دا میاشت ربیع الاول شریف
او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ولادت با سعادت میاشت دا د دغه خلکو د هغه میلادونو پروګرامونو چراغا جلوسونو د هغه په برکت باندې ټول دنیا ته پته ولګي چې حضور مبارک زموږ استاد خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک آمد او ولادت با سعادت په دغه میاش کې شوو په 2025 کې دا اظهار محبت رسول کریم آقا علیہ السلام سره ډیره د خوشحالي خبره ده ډیره د خیر او د برکت خبره ده رب لا یزال دا زمونږ لا زمونږ آل اولاد او نسلونو لا هم دغه خبره توفیق ورکا چې همیشه د پاره په دغه میاش کې خصوصا او په ټول کال کې عموما د حضرت رسول الله مبارک تذکرہ کوي او هغه سره مینه او محبت کوي الله تعالی زمونږ استاد اولاد لا زمونږ استاد نسل لا د دې خبرې توفیق راکا محترمو عاشقان خلق محبین خلق مؤدبین خلق اهل سنت و جماع او غي سره تعلق دی غي سره تعلق لرون کی خلق ډیر په ادب او احترام باندې زما دا څو خبرې لنډې مختصرې مدللې با حواله یو څو خبرې کومه چې پاغه باندې زموږ استادو ایمان تازه شي ایمان عمر باندې خیسته شي منور شي دا خبر ډیر په غور په محبت په ادب احترام باندې واوري نن زموږ استادو یو موضوع به تر اخر پورې اول نه اخر پورې پاغه باندې چند خبرې چند احادیث زوای متاسو تا او نن چې کوم زموږ استادو موضوع دا هغه دا مقام مصطفی صلی الله علیه وسلم دا یاد لري صاحبانو حضور مبارک امتیانو چې کوم مقام کوم عظمت او کوم مرتبه پټولو مخلوقاتو کې او پر رسولانو کې او په اولو العزم کې او په انبیاو کې او د خدای پاک جل جلاله چې څومره بریا او څومره مخلوقات موجودات دي کد ټولو نچا لوی مقام دی لوی بزرگی دا لوی مرتبه دا لوی عظمت دی لوی شان دی هغه شخصیت د زمونږ استاد سو خوږ پیغمبر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچا حضور مبارک نا کا اغا عام دی کا خاص دی در رب کا در رب د انبیاء رسولانو اولو العزم محبوبانو مقربینو زمکا پا اسمان کی د زمکه په مشرق او په مغرب کې په شمال او په جنوب کې د سدرۃ المنتهى لاندې د سدرۃ المنتهى برا چې څومره مخلوقات دي په هغه ټولو کې اوچت مقام د زما استاد خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یاد لرئ هغه خو څوک بیانولای هغه سنشي خو زه د یو څو احادیث او آیاتونو اظهار کومه چې زمونږ استادو ایمان پاغه باندې خوشاله او تازه شي ګوره صاحبانو دا یاد ساتئ د حضور مبارک مقام اندازہ تاسو دین ولګوي چې الحمدلله مونږ او تاسو د څومره عظیم پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم امتیان یو دین ولګوي چې په دنیا کې کلا د چا استقبال کیږي دا اصول دي کله چې د چا استقبال کیږي هغه استقبال کون کوي کله کله چې د چا استقبال کیږي هغه نه په مرتبه کې لاندې کمی
یو نیک سړی راځي صالح ولی عالم مفتی سے با عمله مونږ او تاسو عوام الناس یو ګناګار فقیران یو دا هغه استقبال کوو خو مونږه استقبال کوون کی دا هغه نه کم یو هغه مونږ نه اوچت دی کله استقبال داسې می کله استقبال داسې می چې دا استقبال کوون کی چې د چا استقبال کا هغه سره برابرۍ علماء د علماء استقبال کا اولیاء د اولیاء استقبال کا صحابه کرام د صحابو استقبال کا او کله بیت المقدس کے انبیاء اور رسول د محمد رسول اللہ استقبال کا نفس نبوت کے سره برابر دی خو کله داسی چې دا څوک استقبال کا دا د هغه نه بهتري چې د چا استقبال کا مثال کے طور پہ چې څوک راځي د هغه استقبال کیږي خلق ورته ولاړي خو کله داسې وي چې دا څوک چې استقبال کا دا ډیر اوچتي د هغه چانا چې د چا استقبال کیږي کله داسې وي دا غي مثال ز حدیث کې در کومه ولرب لا یزال پشپد معراج باندې د سدرۃ المنتہا نه بر رسول الله مبارک په استقبال کې نو زما رب جل جلاله زما د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کړی دی کله داسې می چې څوک استقبال کا هغه اوچتي خو خبر ارتدل تکوما نقطه چې ارته بیانوم غدالا چې د ملما او دراتلون کی انسان قدر منزلت مرتبه اغي پته کله لګي چې ډیر اوچته را اغي پته ال لګي چې استقبال یا داسې سوق او کشه دنه بهتري چې ستا استقبال ته داسې سوق ولاړوي چې اغستانه بهتري دا د دې خبره دلیل دی چې ته د مرتبه والای تم شان والے تم عظمت والے او ته د دې پروتوکول لایق ځکه درکې اسخه څوک شاله نور کوي دا د دې خبره دلیل دی اوس ګوره راځي مقام مصطفی علیہ السلام مبارک تا راستا سو ذهنونه را برابروما دا کوم حدیث چې ز بیانوما دا حدیث ته د مسند احمد په هغه کې موجود دی دا حدیث ته د معجم کبیر علامہ طبرانی سے په معجم کبیر کې دا حدیث روایت کړی او بیا په مجمع الزوائد کې علامہ حیثمی لیکلی دی چې رجال دغه حدیث ټول صحیح دي یعنی په سند کې په متن کې هیڅ خبره نشته چا چې دا حدیث روایت کړای روایت کوون کې ټول صحیح دي دا علامہ حیثمی په مجمع الزوائد کې لیکي چې دا حدیث بالکل صحیح دی اوس واوري په دې استقبال باندې ولک پوښي وي اوس حدیث ارتوایم حضور مبارک فرمایي دا د مقام مصطفی علیہ السلام شکل ورځ د قیامت شي او په ورځ د قیامت باندې جنتیان جنت مستحق شي جنت لبزي او جهنميان د جهنم مستحق شي جهنم لبزي حضور مبارک فرمایي چې جهنميان خو به جهنم لاړ شي خو چې کوم خلق هغه که انبیاء دي که رسولان دي که عام دي که خاص دي که خوبان دي که محبوبان دي که مقربین دي که هر څوک دي که عام دي که خاص دي جهنميان خو به جهنم لاړ شي محبوب علیہ السلام فرمائی جنتیان آگے پوری جنت لنشی تلائی چھ څو پوری مصطفیٰ علیہ السلام نہیں تلائی اس حضور مبارک سے فرمائی گورے حضور مبارک فرمائی حدیث کیوں فرمائی انا اول من یفتح له ابواب الجنہ زپٹول مخلوقاتو کی ڈومبنائے هغه یما چې اول جنت دروازه به ما ته کولا وږي رسول الله مبارک فرمایي
اوس ګوره شان تا مقام تا حضور مبارک فرمایي چې زه به راشم جنت دروازې لا زه به دروازه اوټو کوم دینه دا پته لګي د زما خبرو ته لږ غور کړئ خوند بدر کا دینه دا پته لګي چې جنت دروازه به بند وي زه به اوټو کوم ما ته به رضوان ووایي جنت فرشته چې ته څوک حضور مبارک حدیث الفاظ دی وچ زب ورته وایم فاقول محمد صلی الله علیه وسلم زب ورته وایم چې زه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دلته ذهن له سوال راځي اشقانو چې څوک چې رب د جنتونو مالک جوړ کړی دی هغه ته د دروازې ټکولو څه ضرورت دی سوال برازي ولی دروازه ټکي ولی ورته وایي چې ته څوک ولی ورته محبوب وایي زه حضور مبارک مدین ته څه ضرورت دی بس په ورغلی به وایي دا ذهن له راځي نه الله جل جلاله په هر کار کې حکمت دی ګورئ کدا دروازه ټکول او دا خبرې پکې نه وای خلکو ته به څنګه لګېدی چې مصطفی علیه السلام پروتوکول کې رب او فرشتي ولیاړي وي خلکو ته به څنګه پته لګېدی دا دروازه ټکول اظهار شان د مصطفی علیه السلام د پاره را رب نن شان خی شان خې ډېر لوی دی خو خلکو ته یا ظاهري که ډایرکټ نه نوته وای دا حدیث کې چې کوم شان دی دا بیا ما ته نه ښکاره کېده وی دراوه چې لک شان یار ته وخیم مقام یار ته روخم ځکه دا ټکول پکې راله که داسې نه نوځي بیا خو موږ ته پته نه لګېده داسې ده که نه ده مثال در کومه دلته دا صاحب دی دغه جماعت نه راغی ډایرکټ راغی او دلته کېناسته خلکو ته به څه پته لګي چې دا څوک دی او که زور سره څوک صاحب دی دروازه کې ودرېږه ټول خلک به ورته وروګوري بیا زه خلکو ته ووایم چې دا داسې نو بیا چې کینی که نه بیا به یا شان او مرتبت څه بیل غوندي بیا به هر کس دا وایي چې زه مانځه نه پس ورسره میلاو شم او که ډایرکټ کېناسته خو بیا خو چاته پته ونه لګېده که نه په دې کې حکمت دا دی حضور مبارک فرمایي زه به څه ورته ووایم چې زه حضور مبارک یم اوس ګورئ وی چې دننه طرف به آواز راشي حدیث الفاظ دا دي بیکا امرتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکا امرتو اللہ افتح لأحد قبلکا یا رسول اللہ مبارکا مونگ دا ټول فرشتے رب دیر پارا ادرولیو چې رب را ته حکم کړو چې څو پوری دروازه رسول الله نیټ کولی بل چاته به دروازه نکولا وگی مونگ ودریدلی تاتو چې دا خلکو ته پته ولګي چې تا نه بغیر به دروازه چاته نه کولاویږي مونږ ته بیکا امرتو ستا دپاره مونږ ته حکم شوو الله افتح لاحد یو چاته به دروازه نه کولاویږي قبلکه مخکې دستانه یا رسول الله دې دپاره مونږ ولیاړیو محبوب علیه السلام عاشقانو مقام ته ګورې حضور مبارک فرمایي چې کله زه جنت ته انټر شم جنت ته داخل شم دا واورې په کولاو غږو او جنت ته ننوځم دا کومه خبره مې چېرته وکړه چا به استقبال داسې خلک کا چې هغه خلک به ستانه مرتبه کې کمی چا به استقبال داسې خلک کا چې هغه به ورسره په مرتبه کې برابري حضور مبارک فرمایي چې زه کله جنت ته ننوځم واورې زما استقبال به څوک کا په خپل انده به څوک راته ولاړي حضور علیه السلام فرمایي فیستقبلنی الجبارو اے صحابو چې جنت ته داخل شم ستا د محبوب علیه السلام دومره مقام دی چې رب لا یزال به په خپله ورته ولاړي مصطفی علیه السلام استقبال به فیستقبلنی الجبارو رسول الله فرمایي څوک با په استقبال کې بچا ته څوک ولاړي چاته به څوک ولاړي ما ته به رب ولاړي زما استقبال به رب کا
واورے عاشقانو مصطفی علیہ السلام مبارکہ ستاسو اغا امتیان یې دا اغا نبی مبارک امتیان یې چې په ورځ د قیامت باندې با ستاسو د نبی مبارک په جنت کې استقبال ته رب لا یزال کما یلیق بشانه څنګه چې اغا شان سره خای خو رسول الله فرمایي زما استقبال ته بزما رب ولاړي انسان اندازه کړی شي چې د دې شخصیت څومره مقام دی چې رب لا یزال یا په جنتونو کې استقبال کا او په خپل باندې استقبال کا ویلکم ورته خوش آمدید ورته حالانکه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام الله جل جلاله په دنیا کې هم د ډېرو شیو مالک جوړ کړای په آخرت کې هم د جنتونو مالک رب لا یزال په خپل خوخه په خپل اختیار باندې رسول الله له اختیار ور کړای په دې ورځ باندې هم هغه انسان هم ځان سره جنت لبوزي چې په زړه کې د باجرې دانې په برابر باندې ایمان دنیا نه وړي لږ غوندې ایمان رسول الله فرمای اب هم ځان سره لاس نه نسم او جنت ته به داخله و داسې مقام والا نن زما غوندې دی او ستا غوندې دی او دومره دی او دومره نه دی او داسې دی او داسې نه دی نعوذ بالله من ذلک خلق وایي چې وړه خوله او غټې خبرې دا خو ډېرې نامناسب دي او بیا د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک په شان کې راځي جابر صاحب نه لږ تپوس کو جابر صاحب څه وایي امام بخاری استاذ دی امام بخاری سے پوند شخصیت استاذ دی امام عبد الرزاق داغي یو کتاب دی مصنف عبد الرزاق بنوم باندې دا حدیثو مجموعه دا کومه خبره چې زوایما دا مصنف عبد الرزاق کې دا خبره امام عبد الرزاق دا حدیث سے روایت کړی دی او راوی دی جابر سے رضی الله عنه جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یوزل محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا را مخامخ شما الفاظ یہ سدی وچ الفاظ میں داو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ مبارک یو سوال کوما زما مور او پلار د پتا باندې قربان شي دا با صحابو هغه د مینې د محبت یو اظهارو چې حضور مبارک سره بکلم ملاو شو ځکه چې ټول نه خوږ شي همدغه مور او پلار دی چې دا د بچونم خواږدي او دا د ځانم خواږدي مور او پلار غوندي سیس خو نشته دا غینه بر سیس قیمتي سیس نشته صحابه به عمدا قربان او رسول الله باندې زما پلار او مور د پتا باندې قربان شي یا رسول الله یو تپوس کوم حضور مبارک ورته فرمای جابر سے رضی الله عنه څه تپوس ورته فرمای یا رسول الله مبارکا چې مخلوقات بالکل نو نه عرشو نه قلمو نه لوحو نه کرسی وا نه فرشته وي نه انسو نه جنو نه اسمانونو نه زمکی وي هیڅ شیم نو رب خدا سے نه نعوذ بالله چې نو نه رب وو دی ویبا خو مخلوقاتو کې چې هیڅ شیم نو ما سوا د ربنا حضور مبارکه چې په مخلوقاتو کې و څه شو اول وو کنو بیا چې و څه شو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتا فرمائی ویچ حضور علیہ السلام رتا وہ فرمائل جابر سے در رب مخلوقات نو قلم نو لوح نو کرسی نو عرش نو جنتون نو اسمان نو زمک نو انس نو جن نو یو سیزم نو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې په مخلوقاتو کې سشایو او ټولو نه رب اول پیدا کړی دی دستا رسول الله مبارک نور پیدا کړی دی اول ما خلق الله نوری حضور مبارک فرمائی دا ہر شی نا اول پا مخلوقاتو کی زما نور پیدا دے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکہ دا زما نور بچی ہر چرت سیر کا ہر چرت بگرزیدہ دا رب لا یزال پا حکم مانے با التا بتراتا بیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی بیا چکل خدای پاک د مخلوقاتو د موجوداتو اراده وکړه چې زه مخلوقات پیدا کړم جابر رضی الله تعالی عنہ استاد نبی مبارک نور رب سلور حصے استاد نبی مبارک نور چټول مخلوقاتو کې رب لا یزال اول پیدا کړای هغه سلور حصے جابر رضی الله تعالی عنہ یو حصے نه رب قلم پیدا ک یو حسین رب لوح پیدا کر یو حسین رب عرش پیدا کر
بیا ورته فرمای جابر رضی الله عنه دا څلورمه حصہ رب څلور حصے کړه، څلورمه حصہ رب څلور حصے کړه. یو حصے نه رب کرسی پیدا کړه، یو حصے نه رب د عرش فرشتے پیدا کړي، دریمه حصے نه رب ټول فرشتے پیدا کړي، څلورمه حصہ رب لا یزال بیا څلور حصے کړه. جابر رضی الله عنه یو نه رب ټول اسمانونه پیدا کړه، یو نه رب ټول ځمکه پیدا کړي، یو نه رب جنت پیدا کړ، یو نه رب دوزخ پیدا کړ. ورته فرمایي کله چې دا وی جابر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کا عرش پیدا دی، استاد محبوب دومره مقام دی، دومره شان دی، کرب عرش پیدا کړی، کرب کرسی پیدا کړی، کرب قلم پیدا کړی، کرب لوح پیدا کړی، کرب جنت او دوزخ پیدا کړی، کرب زمکا او اسمان پیدا کړی، کرب کرسی او عرش او څومره موجودات او مخلوقات دي رب لا یزال پیدا کړي. جابر رضی الله تعالی عنہ دا د استاد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د نور نه رب پیدا کړي. ځکه اصل المخلوقات نبی علیہ السلام اصل المخلوقات باعث تخلیق کائنات. ځکه حدیث مبارک دی، اگر چې په دغه حدیث باندې بعض علماو سے تحفظات دي، هغه طرف ته زنه چې بیا په دې باندې علماو څومره بحث کړی دی، کوم طرف ته خبره تللی ده. خدا حدیث دی او دا حدیث رسول الله مبارک پشان کې دی، د رسول الله مبارک مقام د پاره دی. او سلمان فارسی رضی الله عنه چې دا داسې شخصیت دی چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته په صحابو کې مقربین صحابو کې که یو صحابی وو هغه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک، هغه سلمان فارسی فرمائی. او دا حدیث امام قسطلانی المواهب اللدنیہ باغی کی ذکر کړه دی او حواله ور کړی دا په تاریخ ابن عساکر، دا یو ثقه مورخ دی، باغی باندې حواله ور کړی. سلمان فارسی سے فرمائی، سلمان فارسی فرمائی وی چې حضور مبارک راته و فرمایل یا سلمانو اے سلمانا یو ځل مال جبریل راغی، هغه جبریل مارتویلی و چې 24,000 بار ځل حضری محبوب علیہ السلام په دربار کې لګولې ده. جبریل علیہ السلام مبارک مال راغی او ماته و فرمایل رب لا یزال سلام در باندې وای، او سلام نه پس وای یا رسول الله مبارکا ابراہیم ما خلیل پیدا کړي، خلیل الله، ځکه چې ستانی کا مبارک دی. یا رسول اللہ مبارک تما حبیب پیدا کڑے، تما حبیب پیدا کڑے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ، حقیقت تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام در باندې وای او فرمای تزما محبوب. دا رسول الله مبارک سلمان فارسی ته وای او چې بیا جبرئیل علیہ السلام راته و فرمایل چې یا رسول الله مبارک الله فرمای چې محبوبا ما چې دا څومره مخلوقات پیدا کړی دي کنه او هغه ته مخلوق ویل کیږي، مخلوق هغه کبر دی او کلان دی. یا رسول الله مبارک استانه پکې څوک بهتر نشتا. او یا رسول الله مبارک جبریل لا تداوی چې رب دې فرمایي کما داستا شان او داستا مقام خلق ته نه ظاهر ولای کنا او خلق ته نه ښکارا کولای، داستا شان یا رسول الله مبارک داستا مقام کما خو مخلوقات ته نه ښکارا کولای. یا رسول الله ضرب وم یم بیا بم یم، محبوب علیہ السلام ما به مخلوقات نوې پیدا کړي. محبوب دا دنیا بزم چکم دے بزم او دا دنیا دا کم جماعت دے او دا کم محفل دے، دا دنیا میں او محفل دے کہ دا دنیا ما بزم پیدا کرے کہ دنیا دا محفل ما پیدا کرے اولین او آخرین. یا رسول اللہ مبارک دا مدید پار اخکارا کرے چستاسو شان اور تخکارا کرم، چستاسو دا شان سمر دے. او بیا سلمان فارسی ته فرمائی حضور علیہ السلام مبارک
چې رب می څه فرمایي لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض ولا السماء لولاک لما خلقت الجنة ولا النار لولاک لما اظهرت الربوبیہ. یا رسول اللہ مبارکہ رسول اللہ مبارک فرمائی صحابہ ہوتا رب میں فرمائی لولاک لما خلقت الافلاک. یا رسول اللہ مبارکہ کما تا نوے پیدا کڑے ما با اسمانون نوے پیدا کڑی لولاک لما خلقت الارض ولا السماء. یا رسول اللہ کما تاسو نوے پیدا کڑی ما بزمکا و اسمانون نوے پیدا کڑی لولاک لما خلقت الجنة ولا النار. یا رسول اللہ مبارک کما تاسو نوے پیدا کڑی ما با جنت و جہنم نوے پیدا کڑی. او پا آخر کے رب ارتا ختم کڑا رب میں ارتا فرمائی لولاک لما اظہرت الربوبیہ. یا رسول اللہ مبارکہ زربهم ربیم خوکتاسو ما نوے پیدا کڑی ما بخپل خدای چاہتا نوے خودل. یا رسول اللہ کدا خپل خدای ما چاہتا خودل دا ارتا ظاہر کڑے ما دا ارتا خکارا کڑے ما دا. یا رسول اللہ مبارک استا پا وجبانی مورتا خکارا کڑی. ولی رب پا صورت اخلاص کی دا سنشو ویلائی چی شروعات یدین کڑا بھئی انا اللہ احد اللہ الصمد. دا صورت اخلاص بدا سے وئی کنا انا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب موتا تا فرمائیلی وئی کنا چی انا اللہ احد زربیم خو رب یہ چنا زربیم محبوب علیہ السلام استا پخلی باندے زخو خوم چی تخلقو تاوایا چی زربیم تخلقو تاوایا چی زربیم زما دا خوخدا ورنہ خلقو تا زب اخفلم ویلیشم چی زربیم زکا قل نشرو شو قل محبوب تخلقو تاوایا چی رب یو دے تور تاوایا. دا کل کل چستا محبوب دستا صفت کا کنا انسان لڑے خوند ور کئی دا شا کچا مین و محبت کڑی چا سرا دا اللہ دا رضا دا پارا او اگر کم محبوب وی او دا صفت کا کنا نو انسان لڑے خوند ور کئی. یا رسول اللہ مبارک مام خلقو طویلے شو چی زرب وم یمبا ز خالقم ز مالکم ز رازقم. رب فرمائی مونگ ٹول سرا دا ٹولو انبیاء رب تا محتاج دی رب ہیچ چاہتا نا دے محتاج دا ٹولو کائنات و مالک و رازق دا انبیاء دا رسولانو دا محبوب علیہ السلام رب لا یزال خلقو طویلے شو چی زربیم. یا رسول اللہ مبارک تخلقو توایا چی زربیم چی دا خپل ربوبیتم ظاہری دا چا پخلا باندے دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک پخلا باندے دین دا پتہ لگی شکم مقام دا مصطفیٰ علیہ السلام مبارک پا مخلوقاتو کے دے اغد ہچا نشتا. خبر خودیری دی اخیرانے خبر کوم دا واورے بیا با انشاءاللہ خپل خبر ز ختمو ما مخ جمعو کی بم انشاءاللہ پا خوخ و موضوعاتو باندے بیانات کو چی خیر دی. دا چکم حدیث تی دا امام بخاری باب الاستسقاء چی اغا پا کی رواڑی امام بخاری پا خپل بخاری کے دا حدیث روایت کڑائی. انس ابن مالک نا شانتا گورا انسان حیران شی چی پزمکا باندے رب اولا بادشاہت ور کڑاو پا خشک باندے اولا رب بادشاہت ور کڑاو پا سمندرونو کی اولا رب بادشاہت ور کڑاو پا ہوا کی اولا رب بادشاہت ور کڑاو پا اسمانونو کی اولا رب بادشاہت ور کڑاو پا عقبا کی مو پا دنیا کی مولا رب بادشاہت ور کڑائی. سڑے حیران شی محبوب علیہ السلام تا چی دا طول دنیا رب دخل پیغمبر علیہ السلام مبارک تابع گرزو لے. انس ابن مالک فرمائی بخاری حدیث تے دا شان و عظمت و مقام دے دا مصطفیٰ علیہ السلام جمعہ و رضوہ جمعہ و رض پا ممبر باندے حضور مبارک تشریف فرما دے. پا مدینہ منورہ کی سخت قات سالی وا. انس فرمائی ابن مالک سخت قات سالی خشکی بارانو ننو گرمی تکلیف دو ابو قلتو زناورو تا تکلیفو سخت قات سالی وا. او اکثر چی دا کم دا سے کسانی چی دیر زیاد مؤدبی یا دا آداب و خیال ساتی اگا تپوس نشی کڑے بیا کبار صحابہ دا تپوس سوکا دا داسی بازی وقت کی چی دا محبینو کیو دا سے لیوانے غندے محبت کا ان کئی بے باکا غندے اگر سنیت دا سے بے ادبی نہیں خو بس اوچت شیو پختن او کوائی جی بس سوال دے چی کم طرف تلاڑ تلے بی مڑا روچت شیو
کبار صحابه ناستی سوال نه کوي. انس ابن مالک فرمایي یو اعرابي اوچت شو، اعرابي د کلو د بانډو کس، هغوی به حضور علیه السلام مبارک سره ډیر بے تکلفه به کلو وطن نه براتله کلیوال خلق به هغه اوچت شو، هغه ځای کې اوچت شو، یا رسول الله مبارکه قات سالی ده، باران نشتا، زناور هلاک شو، خلق هلاک شو، ترب نه ولی دعا نکړي د باران، ترب نه باران ولی نه غواړي، ترب تخپل لاسونه ولی نه اوچتي چې رب باران وکړه. ولی دغه صحابي ته دا پته نه وه چې رب د زمام رب دی، ولی دغه صحابي ته دا پته نه وه چې 2 رکعاته مونځ وکړه او خود دعا والے بن جاؤ. ولی دا صحابي نه پوهېده، جمعات له لاړ شه مسله وغوړوه، 2 رکعاته مونځ وکړه، رب ته لاس اوچت کړه، پته وه ورته، صحابي ته پته وه، خدا هم ورته پته وه چې کوم لاسونه د مصطفی علیه السلام دي داسې لاسونه مخلوقاتو کې چا نشته. ډیرو خلکو لاس به رب ته اوچتېږي، کله کله خالی راشي، خو چې د مصطفی علیه السلام لاس رب ته اوچت شي چرته خالی نه دی راغلی. ګوره دا د صحابو عقیده وه، په خپله باندې 2 رکعاته نه کړه، په کور کې دعا رب نه غوښتې، داسې نه چې پوهېده نه پوهېده، خو هغه ته پته وه چې زما مصطفی علیه السلام په شان ته څوک نشته. انس ابن مالک فرمایي دا خو عربي و، ټولو صحابو شاته ورته راوکاته، خوشحاله شوي به هغوی به ویلي زمونږ زړه خبره یې وکړه، خو ښه ده چې تا ورته وکړه. بس دا خبرې پکې نشته. رسول الله مبارک رستو بکیږي او خطبه به ختمیږي او مونځ به کومه بیا بکیږي او سل کرته به ذکر کومه یا به تلاوت کومه یا به عبادت کومه، دا خبره رسول الله مبارک کې نشته، رب ول اختیار ورکړی. انس ابن مالک فرمایي قسم دی اسمان داسې شینو لگا شیشې غوندې شینو، د اوریځې ټوکړه پکې نه وه، ټوکړه چې حضور علیه السلام ډایرک منبر باندې لاس اوچت کړ، رب العزت ته فرمایي رب باران ووروا، رب باران غواړي، دا خلکو ته تکلیف دی. انس ابن مالک فرمایي چې په اسمانونو کې داسې په منډه باندې اوریځې رالې لګا انسان چې بل انسان ته منډه روهي، منډه باندې دا اوریځې په اسمانونو کې رالې، غړزار جوړ شو، هواګانې اوچلې دي. رسول الله مبارک لاسونه یا نوخ کته کړي. انس ابن مالک فرمایي چې زمونږ په ګیرو کې د باران څاڅ کې روغ غرزیده. دا مقام د چا دی؟ بیا باران دا استدلال زکوم، دا حدیث نه دی، زوایما چې باران د مصطفی علیه السلام مبارک په خوخه باندې الله شروع کړو. دی حدیث نه داسې پته لګي اهل ذوق خلکو ته باران بم ویلی یا رسول الله هغه پورې به اورېږم چې څو پورې د ویلی نه چې بس، چې څو پورې د ویلی نه چې بس یا رسول الله مبارکه اسمان به اورېږي، ځکه چې ستا غوښته دی رب نه دی غوښته دی او رب په دعا باندې درکه ستا په حکم باندې به بندېږم. هماغسې وشوه، 7 ورځې باران وورېده تر بلې جمعې پورې، تر بلې جمعې 100 دن چې هغې ته مونږ جړی وایو وورېده. انس ابن مالک فرمایي بله جمعه هماغسې رسول الله مبارک په منبر باندې و خطبه یې ورکوله، دغه اعرابي بیا ودرېده، ورته فرمایي یا رسول الله مبارک بس دی، باران دپاره دعا وکړه چې ودرږي، کورونه هلاک شو، مونږ هلاک شو، ځمکې ډنډونه ودرېدي، اوبه زیاتې شوې، ته به مونږ باندې زیرېږي نه چې دا باران ودرې، بس دی باران نور بس دی. 7 ورځې وشو. انس ابن مالک فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام اعرابي ته وخندل چې انسان هم څه عجیبه شی دی، کله وایي چې قحط دی باران نشته او چې کله 7 ورځې شو چې اوس یې بند کا. ای صاحبانو په حدیثو کې ډېرې نکتې خو ټیم نشته، دلته یو نقطه دام ده چې صحابي ته هم پته وه چې رسول الله مبارک ته رب د اورولو اختیار هم ورکړی دی او د بندولو اختیار یې هم وله ورکړی. والله کې مصطفی علیه السلام دربار لراغله وی چې رب ته 2 رکعاته نفل کړي وي او رب ته په خپل ویلي وي چې رب بند یې کړه، هغه ته پته چې بندي به هم د الله په حکم باندې مصطفی علیه السلام به بندي، بل څوک نشي بندي. کله چې حضور مبارک ته دا خبر وکړه چې بس ته نور باران د بند شي، حضور علیه السلام ورته وخندل، بیا یې داسې نه ویلي چې صبر شه دا خطبه ختم شي. انس ابن مالک فرمایي بخاری حدیث ارتوایما باب الاستسقاء کی وګوره دا حدیث، رسول الله مبارک دا شان او مقام دی، لاس یو چت کا مبارک او دا الفاظ یو وی اللهم حوالینا
ولا علینا دا ګوتې داسې تاو کړه رب مدینه منوره باندې باران بند کا په اطرافو باندې ووروا اطرافو د پاره خدای. انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله څومره دا ګوته تاو کړه په منځ کې د مدینه منورې اسمان ټول شین شو. اللهم حوالينا ولا علينا. رب په مونږ باندې مور او مونږ په اطرافو باندې ووروا. اطرافو دا ګوته یدا سي تا وکړه او چې دا ګوته یدا سي تا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ګول شین اسمان شو په مدینه منوره کې. وی چې گویا کې داسې شو لگا باران چې سره شوی نی د اسمان او په اطرافو باندې. نبی علیہ السلام ورته فرمایلی الله وی وروا په اطرافو باندې وېره دا هغه حکومت ته دا هغه بادشاہی ده چې رب رسول الله مبارک له په اوریزم ورکړي په اسمانونو هم ورکړي په ستوري هم ورکړي په سپوږمۍ هم ورکړي. اشاعر فرمایي سپوږمۍ د نور نه شفاف چارجنګ ته نور اخلی ستانه شفاف تی کعبه د کعبه کې ستانه طواف. یا رسول الله مبارکه مونږ لپاره کعبه بیت الله دی، بیت الله لپاره کعبه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی وجنا رب لا یزال دا مونږ استاسو دا تعلق دا مینا دا محبت مصطفی علیہ السلام سره نورم زیات کا. مونږ د خدای پاک هغه خلکو سره تعلق پیدا کا چې کوم غلامان د مصطفی علیہ السلام دی. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. چې د حضور مبارک څوک غلامی هغه د زمونږ امام دی، هغه د زمونږ د سر تاج دی. که امیر دی، که عالم دی، که عام دی، که خاص دی. او چا چې د حضور مبارک د درشل مبارک د چوکټ مبارک یا لمن مبارک او دامن پر خو دی دا چې هر څوک دې مونږ هغوی سره نه په دنیا کې تعلق شته نه مور سره په آخرت او په حشر کې تعلق شته. رب لا یزال د مونږ له مصطفی علیه السلام په محبت باندې مرګ راولي. واخر